ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله جل مجلوه د تمام عالم مسلمانانو ته د مرګ نه وړاندې د قبول کړو شو حجونو او د عمرو سعادت بیا نصیب کی. سخت کاری چې کوم حج را روان دي، د دنیا د کم ملک نه کم مسلمان د حج داخله کړی ده. الله دې هغه هر مسلمان ته د عافیت سره د صحت سره راتلونکي حج د ادا کولو توفیق نصیب کړي. او د حج د راتلو نه وړاندې د حج په دوران کې د الله پاک دا تمام حاجیان د هر قسمه امراضونه، د بیمارونه، د تکلیفونو نه په امن و امان کې وساتي. درې قسمه حج دي. د یو قسم نوم دی حج قران، د دویم قسم نوم دی حج تمتع، او د دریم قسم نوم دی حج افراد. نومونه هم د دریو واړو قسمونو جدا دي، او د هر یو حج د ادا کولو طریقه هم جدا ده. او مسلمان چې په دغه دریو قسمونو کې کم قسم حج ادا کول غواړي، نو هغه ته اجازت هم دی. او د فضیلت او د مرتبه په لحاظ سره په ټولو کې افضل حج قران دی، بیا ورپسې حج تمتع دی، او بیا ورپسې حج افراد دی. د پاکستان بالعموم او زمونږ د پیښور د ښار نه بالخصوص کم حاجیان چې حج ته ځي، نو تقریبا د 99% حاجیانو حج تمتع وي. دا الله په فضل سره تاسو به چې کوم حج ادا کوئ، نو دا حج به حج تمتع وي. نومیات ساتئ. سبا څوک درنه تپوس وکړي چې حاجي صاحب کم قسم حج دی وکړلو، نو کم از کم چې تا د خپل حج نوم خو یادي چې ما حج
تمتع د حج تمتع د ادا کولو طریقه دا ده چې حاجی کله مکې مکرمې ته د تلو نیت او اراده وکړي او په کوم ورځ باندې دی ځي نو د تلو په وخت کې باندې د عمرې احرام وتړي د عمرې نیت به وکړي حرم شریف ته به لاړ شي عمره به ادا کړي د عمرې د تمامو افعالو نه چې دی آزاد شه نو بیا به د حج د ورځو انتظار کوي او په دغه ایامو کې به دی خپل عبادات کوي 10 ورځې 20 ورځې 15 ورځې طوافونه به کوي تلاوتونه به کوي وړي وړي عمرې به کوي مسکې به پکې مدینې منورې ته لاړ شي چې کله د حج میاشت شروع شي او د حج د میاشتې 8 یا 8 تاریخ راشي نو بیا به د مکې مکرمې د حرم نه د حج احرام وتړي او په دې 3 ورځو کې به حج ادا کړي نو په دغه یو سفر کې چې حاجی په یو احرام سره عمره وکړي او بیا هم په دغه سفر کې په دویم احرام سره حج وکړي دا دواړه چې راجمع شي د دې نه جوړ شي حج تمتع نو تاسو ته په خپل اندازه لګېدلي چې په حج تمتع کې د حج نه وړاندې عمره وي او بیا د حج په ایامو کې بیا حج عمرې دپاره ځان له احرام او د حج دپاره ځان له احرام اوس عمره څه شی دی عمره د عربی د ژبې لفظ دی او د عربی په ژبه کې د عمرې معنا ده زیارت مونږ تاسو په پښتو کې وایو فلانې زیارت ته تللی دی نو عرب د عربی په ژبه کې زیارت ته څه وایي عمره د قرآن کریم او د نبی علیه الصلاة والسلام د احادیث پرنا کې د شریعت پرنا کې عمره د 4 کارونو نوم دی اول احرام دویم نمبر طواف دریم نمبر د صفا او د مروه ترمنځ سعی او 4 نمبر حلق یا قصر حلق یا قصر دا نومونه یې زده کړئ عمره نوم دی د 4 کارونو د لومړني عمل نوم دی احرام د دویم عمل نوم دی طواف د دریم عمل نوم دی د صفا او د مروه ترمنځ سعی او د 4 عمل نوم دی حلق او یا قصر دې 4 کارونو ته څه وایي عمره بدا کم حاجی چې دا 4 کار وکړل نو بس د عمره وکړه نو په عمره کې اولنی عمل احرام او دویم عمل طواف دا دواړه عمل په عمره کې فرض دي دریم سعی
او سلورم حلق یا قصر دا آخرنی دواړه عمره کې واجب دي. نو په عمره کې دو فرائض شو او دو پکې واجبات شو. اولنی عمل په عمره کې چې کوم فرض دي دا سلور کارونه په عمره کې فرض دي دا د عمرې اعمال دي. همدغه سلور وړه اعمال دا بیا په حج کې هم دي. همدغه سلور وړه حج کې هم دي. نو په عمره کې مو چې دا سلور وړه اعمال زده که د دې ترتیب باندې مځان پوهه که نو د دې معنا دا شوه چې نیم حج تاسو زده که او بیا په حج کې د دې سلورو اعمالو نه علاوه یو څو اعمال نور دي چې هغه اعمال د دې سلورو سره یوځای شي بیا د هغې نه حج جوړ شي. نو په حج او په عمره دواړو کې اولنی عمل چې هغه فرض دی هغه څه شي دي؟ احرام. اوس احرام څه ته وایي؟ د احرام څه حکم دی؟ د احرام مطلب څه دی؟ احرام دا هم د عربی د ژبې لفظ دی او د عربی په ژبه کې د احرام د دې لفظ خپل لفظي معنا ده یو څیز په ځان باندې حرامول. یو څیز په ځان باندې حرامول دې ته عربی کې احرام وایي. او د حج او د عمرې دې احرام ته په دې وجه احرام وایي چې د حج او د عمرې د احرام په وجه ډېر کارونه چې هغه د احرام نه وړاندې د حاجي دپاره حلالي او په احرام سره هغه کارونه په ده باندې حرام شي نو ځکه ورته احرام وایي. اوس ګورې یو احرام دی یو محرم دی او یو د محرم لباس دی. د محرم وردی ده. احرام معنا ده د حج او د عمرې نیت کول او محرم هغه مسلمان ته وایي چې هغه د حج او د عمرې نیت وکړي. او بیا الله جل مجلوه او شریعت د مسلمان دپاره د حج او د عمرې د ادا کولو په وخت کې یو یونیفارم یو وردی یو لباس مقرر کړی دی. نو دغه لباس ته موږ تاسو په عامه ژبه کې دې ته احرام وایو خو دا احرام نه دی بلکې دا د محرم څه ده جي؟ وردی ده. دا د شناخت دی دا د لباس دی. په اسلام کې په دین کې د یو عبادت د ادا کولو لپاره شریعت څخه خاص لباس نه دی مقرر کړی. حج او عمره چې مسلمان کوي نو د دې د ادا کولو لپاره الله پاک یو خاص لباس مقرر کړی دی چې هغه دا دوه صادرې دي. یو صادر به د اوږو نه راته او بل صادر نه به لنګ وتړي. دا لباس دی دا وردی ده دا یونیفارم دی. اوس د حج او د عمرې د دې عبادت د ادا کولو لپاره دا مخصوص وردی شریعت ولې مقرر کړی ده؟ نو په دې کې علما ډېر حکمتونه ذکر کوي. یو حکمت پکې دا دی الله وایي چې زما بندگان
زما کور ته راځي نو که بادشاهي او که ګدایي حاکمي او که محکومي عالمي او که عام مسلماني دا به په یو لباس کې راځي لباس به د ټولو یو وي همدغه وجه ده چې په حج کې کروڑونه خلک بادشاهان هم پکې وي عالمان هم پکې وي اولیاء هم پکې وي غریبانان هم پکې خو هیڅ چاته دا پته نه لګي او دویم حکمت پکې دا دی چې دا لباس د شي واچولو نو دا لباس داسې دی لکه کفن او مړی چې کله کفن واچي نو د هغه خپل واک اختیار ختم شي خلک یې اړی راړی نو د دې لباس حکمت دا دی چې کله دې د حج او د عمرې لباس واچولو ځان داسې جوړ کړه لکه مړی بس اسلام شریعت دین چې تا ته سوی هغې به ځي خپله مرضي او خپل خواهش به استعمالي او دریم حکمت پکې دا دی چې د مال او د دولت خپل نه شي د منصب یو خپل نه شي د علم یو خپل نه شول شي نو د دې لباس د مقرر کول مطلب دا دی چې دغه دنیاوي لشي در رسېږي ټول اوسې ختمي شي او بس صرف او صرف د الله د بنده په حیثیت باندې د الله کور ته رواني نو احرام د حج او د عمرې نیت کولو ته وایي محرم هغه مسلمان ته وایي دا ټکی درته بیا څه کوم چې اکثر خلک ورته محرم وایي محرم نو دا محرم ټکی نه دی بلکې داسې دی چې محرم ټکی دی محرم او محرم معنی هغه مسلمان چې د حج او د عمرې احرام ته نیت کړی او دا دو صادر دا د تسریجی وردی او لباس دی بیا دا مخصوص لباس دا د نارینو د پاره دی او دا د زنانو د پاره نه دی حکمت پکې دا دی چې حج خو په سړي فرض دی په زنانو فرض دی لیکن د نارینه د پاره لباس مقرر دی او د زنانه د پاره نه دا غي راس پکې داري چې الله جل جلاله سره د زنانه د پردي دومره اهمیت دی چې دا سي د اهم عبادت به ادا کولو کې به هم تداسي لباس نه اچي چې هغه کې به ستر او به پردي شي لہذا د زنانو د احرام لباس هغه کپڑی دی هغه لوپټه ده هغه صادر دی هغه بوټ او پیزار دی چې کم کال 12 میاشتې دی په خپل کور کې استعمالي هغه شنی دی کسری دی کسپینی دی او که هر رنګ دی خو صرف زنانه با د حج په احرام کې د یو څو خبرو خیال ساتي یو دا چې دا جامې د لوپټه ډېرې نرۍ ني دویم دا چې دا جامې ډېرې تنګې ني او دریم دا چې داسې پړخېدونکې نه وي چې د خلکو نظر ځان ته رااړوي او څلورم داسې پیزار یا داسې کالي نه وي چې د راتلو په وخت کې د هغې نه شړنګار یې خېږي اواز یې نه خېږي څومره چې ساده رنګ والی ساده لباسي هغه عمره به پکې فضیلت دی څومره کوله وي او څومره پیړي اوس د حرام د تړلو طریقه د حرام د تړلو طریقه دا ده چې ګوره شپږ مرحلې دي سلسله وار ترتیب وار د ټولو نه اولنۍ مرحله چې په کومه ورځ باندې ته عمرې ته ځې حج ته ځې په هغه ورځ ګیټه وړاندې یا 2 ګنټې وړاندې یا یو ورځ وړاندې یا یو شپه ورځ وړاندې
د خپل بدن ظاهری صفائی وکي. ظاهری صفائی معنا ده د نامه د لاندې ویښته صفا کی، د ترخونو ویښته صفا کی، د لاسونو او د خپو نوکونه کټ کی. دا صفائی دا اولنی مرحله ده. او په احرام کې دا غړمنی عمل دا سنت دی. غړمنی مرحله په کې څه دی؟ سنت ده. اور پسې دویمه مرحله د بدن د ظاهری صفائی نه بعد بیا د احرام په نیت باندې غسل وکړي. ماښام روانېږي، مازدیګر یې وکړي، غرمه کې وکړي یا یې سهار وکړي، یا څومره چې نږدې وي نو هغه اوله او افضل دی. چې ماسخوتن ځای ماښام یې وکړي، چې ماښام ځای ماسخوتن یې وکړي. دغه غسل د احرام دپاره سنت دی، فرض یا واجب نه دی. نو که د چا نه پاتې شو په احرام کې څه فرق نه راځي. دغه غسل د نارینه دپاره هم دی، دا د زنانه دپاره هم دی. او دغه غسل دا د دې خپل بدن د ظاهري صفای سوترای دپاره دی چې بدن صفا شي، خوله خیره دا لري شي. نو په دې غسل کې هر قسم خوشبودار صابون، هر قسم خوشبودار شیمپو دغه استعمال جایز دی. که داسې خوشبودار صابون او شیمپو دی استعمال که چې د نیت نه پس هم د هغې د خوشبو براس ستا د بدن او د لباس نه راختو، نو هم جایزه ده، څه ګناه پکې نشته. او په عامو حالاتو کې چې کوم غسل کې، نو په دغه غسل کې به لږ د صابون په مږلو کې، لږ به د بدن په مږلو کې د هغې نه لږ زیاته خواري وکړي چې بدن دې صفا شي. که یو سړی ناجوړه دی یا یو زنانه ناجوړه ده، زکام یې دی، سینه خرابه ده، تبه یې ده، بل تکلیف دی، او دا غسل ته مشکل دی، بیماریږي یا بیماری زیاته وي، بیا دا غسل کول په ده باندې ضروري نه دی. بیا دې غسل په ځای باندې صرف اودس وکړي، چارندان دي مسیح. دو مرحلې شي احرام کې دا دواړه سنت دي. بیا په دریم نمبر کې د غسل نه بعد به نارینه وردی بدله کی، پټکي، واسکټ، جیکټ، ټوپۍ، نیکر، کمیس، پردوک دا بدلی کی، او دو صادری بواچي. د یو نه بلنګ جوړ کی او بل به د اوږو نه راتاو کی، یا به په سر باندې راواچي. دغه صادرې که نوي وي نو هم صحیح ده، او که مخکې بچا حج یا عمره کړي او کور کې پراتي استری کړي، صفا کړي، نو هم صحیح ده. بهتره دا ده چې دا دواړه صادرې د سپین رنګي، او عامه طریقه هم دغه ده. لیکن که دغه صادرې یو سړی وایي د سپین رنګ صادرې زه نه شومه، بل رنګ صادرې استعمال کی، نو هم څه ګناه پکې نشته. چې کله دا دواړه صادرې وتړلې، لنګې مو تړلو، صادرې د اوږو نه راته وکړلو، نو بیا څلورمه مرحله هغه دا ده
چې په دې دوارو صادرونو کې به 2 رکعاته نفل مونځ وکړي او په هغې کې به دې نیت وکړي د احرام 2 رکعاته نفل مونځ کوم د احرام 2 رکعاته نفل مونځ کوم د احرام دا 2 رکعاته مونځ د احرام د تړلو لپاره نفل دی فرض یا واجب ندی کده جلتی په وجه یا د ټیم د نه میلاوېدو د وجې نه دا نفل د چا نه پاتې شو نو په احرام کې څه فرق نه راځي سړی به هم دا نفل کوي او زنانه به هم دا نفل کوي که چېرته د دې نفلو د کولو په وخت کې مکروه وقت و نو بیا به دا نفل نه کوي د مازدیګر لمونځ دې وکړلو او د ماښام په وخت کې یا د ماسخوتن په وخت کې ستا روانېدل دي او ستا د احرام د تړلو وخت د مازدیګر د لمانځه نه بعد او د ماښام د لمانځه نه وړاندې دغه ټیم کې موقع برابره شوه نو بیا به دا 2 رکعاته لمونځ نه کې بلکې د مازدیګر چې کوم فرض دي وکړله دغه فرض به د مازدیګر فرض هم شي او دا به د هغه 2 رکعاتو نفلو چې هم ونیسي زنانه عمرې ته روانه ده او حج ته روانه ده او د احرام د تړلو په وخت کې د زنانو په بیماری کې بیماره ده نو دې چې احرام تړي نو دا 2 رکعاته لمونځ به نه کوي هغې دغې نه به یې کوي بهتره دا ده چې دا 2 رکعاته د احرام لمونځ کې نو د احرام هغه څادر دې په سر باندې راچولي او که سر کولو پاتې شو نو هم څه ګناه پکې نشته نو 4 کارونه لاړل 5 نمبر عمل د عمرې او د حج په احرام کې هغه دا دی چې 2 رکعاته لمونځ دې وکړه سلام دې وګرځولو نو بیا به په زړه کې او که خوښه دې وه په خوله به د عمرې احرام وکړي د عمرې نیت به وکړي او چې د حج احرام یې تړلو بیا به د حج نیت وکړي نیت اصل کې د زړه کار دی لیکن زمونږ او ستاسو طریقه دا ده چې تر څو پورې مونږ د زړه هغه نیت په خوله نه را تازه کړې نو څو د مور باندې نه راځي تسلیم نه کېږي نو خیر ده او اوس د عمرې د نیت د تړلو طریقه دا ده چې په پښتو کې وایي نو داسې به وایي چې الله ستا د رضا دپاره د عمرې نیت کوم ته راته آسانه کا او ته رانه قبوله کا اے الله ستا د رضا دپاره د عمرې نیت کوم ته راته آسانه کا او ته رانه قبوله کا څو مرحلې شوې جي 15 ګوره بدن ظاهري صفائی دی وکړه احرام لا نه دی مکمل غسل دی وکړو احرام نه دی مکمل صادر دی واچولې احرام نه دی مکمل 2 رکعاته لمونځ دی وکړه احرام نه دی مکمل نیت دی وکړلو هم احرام لا نه دی مکمل تا د محرم لا نشي ویلې د احرام پابندیانې در باندې لا نه دي راغلي احرام به کمپلیټ کیږي مکمل کیږي په دې 6 کار سره او د دې 6 عمل نه بعد به تا ته محرم هم ویلی شي
او د احرام هغه ټولې چې کومې پابندیانې شریعت مقرر کړي دي هغه به در باندې راشي. او د هغه شپږم عمل نوم دی تلبیه. د شپږم عمل نوم دی تلبیه. د نیت نه بعد به کم از کم یو ځله دومره په زوره د تلبیه الفاظ ووایې چې هغه الفاظ ته په خپلو غوږونو واورې. او هغه الفاظ دا دي: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مدا تلبیه تی چې اوی د دې تلبیه د وینا سره ستانوم بدل شو. مخکې عام مسلمان وي او ستانوم بدل شو، اوس د نوم څه شو محرم. اوس د ګوره حیثیت هم بدل شو. مخکې آزاد وي اوس پابند شو. مخکې ډیر کارونه داسې وو چې په هغې کې ته آزاد وي، اوس در باندې پابندي ولګېده. او چې محرم شوې نو د محرم کېدو سره ستا په ذمه یو کار الله د اړخه راغه، او هغه کار که د عمرې نیت دې کړی نو عمره به کې، او که د حج احرام یې تړلی نو بیا به حج کې دا کار چې پوره کړي نو هله به د احرام نه وځي. نو د عمرې او د حج د احرام د تړلو دا شپږ مرحلې دي. په دې شپږو مرحلو کې د نیت کول دا هم فرض دي، بغیر د دې نه احرام نه مکمل کیږي. او د نیت سره سره کم از کم یو ځل تلبیه ویل دا هم څه دي فرض دي. یوازې په نیت سره هم احرام نه مکمل کیږي چې تلبیه دې نه وي، او یوازې په تلبیه سره هم احرام نه مکمل کیږي چې مخکې دې نیت نه کړي. چې نیت او تلبیه دا دواړه سره یو ځای شي نو اوس به احرام مکمل شي. په احرام کې آخرین عمل د هغې نوم دی تلبیه. تلبیه د عربی د ژبې لفظ دی، د دې لفظي معنا ده حاضري لګول، او د تلبیه د معنا ده لبیک په ژبه باندې لوستل، دې ته تلبیه وي. په هر سکول کې او په هر کالج کې او په هر شوړی کې او په هر تانه کې او په هر مدرسه کې حاضري لګي، او بیا هر چا د حاضرۍ لپاره خپله طریقې دغه رنګې د فوج، د پولیس، د اف سی او د هر کالج د سبق ویونکو خپل یونیفارم وي، خپل وردي وي، پته لګي چې دا فوجي دي، دا سپایي دي، دا د اف سی والا دي، دا د فلاني کالج سټوډنټ دی، دا د فلاني مدرسې. نو دغه رنګې دا لباس دا یو شناخت دی د چا جي
دا حج کون کی او دا عمره کون کی مسلمان او دا تلبیه دا الله په در کې د حاضری د لګولو یو طریقه ده په دې طریقه به او معنا یې دا ده لبیک اللهم لبیک لبیک حاضری مزه اللهم اے الله لبیک حاضری ما لبیک لا شریک لك لبیک ز حاضری ما او لا شریک لك الحمدلله ز مسلمان یم زما دا عقیده ده چې په ذات او په صفاتو کې ستا هیڅوک شریک نشته دی لبیک او ز حاضر یم یعنی مطلب دا دی د ایمان پرنا کې د توحید د عقیده پرنا کې ز حاضر یم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک او د دې سره سره دا اقرار کوم دا منم ان الحمد یقینا تمام ثنا صفت والنعمت او تمام نعمتنا لك اغستادي ان الحمد والنعمت لك استادي والملك او بادشاهتهم استادي ان الحمد والنعمت لك والملك او بیا په اخر کې زه د خپل عقیده اظهار کوم لا شریک لك چې زه مسلمان یم دا مې عقیده او نظریه ده چې په ذات او په صفاتو کې ستا شریک هیڅوک ستا شریک نشته دی نو ګوره د تلبیې معنا هم څه ده حاضري لګول اوس راشه د تلبیې دا مسائل چې دا د احرام د تړلو یو اهم عمل دی یو مسله خو پکې دا ده چې احرام د حج اکه د عمرې بغیر د تلبیې نه قبول کېږي بله دا چې کم سے کم یو ځل به دا تلبیه دومره په زوره وایي چې د خپلې خولې آواز په خپله واوري که پټ په پټه په زړه کې وي آواز دې نه راخدو او خپل آواز په خپل هم نه اورېده نو احرام نه مکمل کیږي بله ده چې د نارینه دپاره بهتره دا ده چې دا تلبیه دې په زوره وایي کله هم چې وایي او د زنانه دپاره دا لازمه ده چې دا تلبیه به دې دومره په مزه وایي چې د خپلې خولې آواز په خپله اوري دومره آواز اوچتول پورته کول چې غیر چاپیره پردي نارینه د دې د تلبیې آواز واوري دا منع دي ځان سره به وایي او مستحب طریقه دا ده چې کله هم یو مسلمان تلبیه شروع کی نو نیمګړي په منځ کې نه پرېږدي بلکې سر ته ورسوي دا نه چې څه الفاظ ووایي او څه پرېږدي نه مکمل کړي سنت طریقه دا ده چې تلبیه دې یو ځل شروع کړه نو کم از کم بیا دا تلبیه مسلسل 3 ځله تکرار کا لکه ما در باندې 3 ځله ووایي او مستحبه طریقه دا ده چې د هرو 3 کراتو نه بعد یو ځل درود شریف ووایه او د هغې نه پس بیا دعاګانې وغواړه کم مسلمان چې د حج او د عمرې احرام تړلی او بیا دې تلبیه وایي او د تلبیې په دې منځ کې دې دعاګانې غواړي نو دا هم د دعاګانو د قبلېدو موقع ده الله پاک قبلې په دې ټول سفر کې تلبیه وایي الله قبلې کم مسلمان چې تلبیه شروع کړي نه لګیا دي وایي ته به په هغه باندې سلام نه شي او تا تلبیه شروع کړې ده چا در باندې سلام وشولو منځ کې به جواب نه ورکې تلبیه سره ته ورسوه او بیا د تلبیه
جواب ورکا اصل تلبیه دا خود عربی په ژبه کې ده یو زنانه ده یا نارینه دی بوډا دی بې تعلیمه دی ژبه یې درنه ده کلکه ده غټه ده او تلبیه نشي زده کولی نشي ویلی نو په کور کې بل ملګری چې کوم ورسره دی یا نارینه یا زنانه کم از کم اول د احرام د تړلو په وخت کې خوا کې د ځان سره کښېنئ ایرپورټ کې یا حاجي کیم کې او چاته چې یاده ده یو ټکی وایي او هغه بل کس هغه ته مو وایي چې اول نیت وکړه او بیا راپسې څه وایه زه تلبیه وایم ته مې راپسې وایه نو تا یو ټکی وي او هغه درپسې وي یو ځل چې وي امید احرام مکمل شو او که چېرته یو سړی داسې وي چې اړو د تلبیې په دې الفاظو د ده ژبه رااوړي نه نو بیا د حج په کتابونو کې دي چې کله مسلمان د حج یا د عمرې د احرام نیت وکړلو او د نیت نه بعدې د تلبیې په نیت باندې د الله پاک په اذکارو کې یو ذکر وکړه لا اله الا الله یوې لا اله الا الله محمد رسول الله یوې سبحان الله وبحمده یوې نو هم دغه ذکر به د ده دپاره د تلبیې ځای ونیسي احرام یې کم از کم مکمل شي کله چې یو مسلمان د حج او د عمرې نیت وکړي نو بیا د شریعت د طرفه د الله او د الله د رسول د طرفه دته یو سبق ورکړی شو یو وظیفه ورته ورکړی شو او بیا د احرام په حالت کې دغه سبق او دغه وظیفه د نورو تمام اورادو او د تمام اذکارونه بهترین ذکر بهترین وظیفه هغه څه شي دی تلبیه د احرام په حالت کې د محرم لپاره د تلبیه د وینا ثواب د نورو ټول اذکارونه زیات دی کم مسلمان چې تلبیه وایي نو روایتو کې راځي غیر چابیره څومره مخلوقات دي جاندار دي او کبي جان دي دا ټول د تلبیه سره تلبیه وایي او د قیامت په ورځ باندې به بیا دغه مخلوقات د مسلمان لپاره گواهی ورکوي حق خدا دی چې کله یو مسلمان د حج او د عمرې احرام وتړي نو تر څو پورې چې د تلبیې د ختمېدو ټیم نه راغلی دی مسلسل تلبیه جاری ساتي اړو پکې چوټي هم نه کوي لیکن مونږ او تاسو کمزوري یو نو الله رحیم رحمان ارحم الراحمین رب دی مونږ سره د رحم او د کرم معامله کوي چې مسلسل 24 غنټې یا 2 ورځې د شپې نشو ویلې نو یو طریقه علماء لیکلې ده او هغه ده چې د کوم ځای نه ته د عمرې او یا د حج احرام وتړلو او ته د حج او د عمرې په سفر روان شوې نو د دې سفر په دوران کې هر نوی موړ او هر نوی حالت چې ستا مخې ته راځي نو د ټول نه اول تلبیه را تازه کړه بیا خیر دې چپ شه بیا نوی حالت راځي تلبیه را تازه کړه نو چې په دې طریقه هم تا تلبیه په دې ټول سفر کې مثلا 100 ځله را تازه کړه یا دې 10 ځله را تازه کړه نه دا داسې شوه لکه 24 غنټې یا 2 شپې ورځې مسلسل ده تلبیه جاری وساته وضاحت یې دا دی چې ته په ایرپورټ کې ناست دی د جهاز په انتظار کې او تا احرام وتړلو او آخر کې د تلبیه وې او بیا په کرسۍ کې په ایرپورټ کې په قراره کې ناست دی یا ذکر کې یا تلاوت کې یا یو بل سره مشغولېږي کله
کله چې اعلان وشو جهاز راغه او تاسو تیاری وکړئ او را روانېږئ نو ټیک ده بیګ هم راواله پاسپورټ هم راواله روان هم شه خو د بیګ د رااغوښتو او د روانېدو د دې تعلق د لاسو او د خپو سره دی او تربیې تعلق د چا سره دی د خولې سره دی دا د رزق کوم تاسو به وګورئ بچې اعلان وشي بیا د حاجیانو صاحبانو تربیه ول بیا دې نه پاري بیا دې نه هېرې بیا به دې کوشش کوي چې زه لین ته مخکې ځان ورسوم نو ټیک ده ځان رسوه بیګ راله تعلي کوه خو تربیه هم په خوله باندې څه کړه ووایه درې ځله بیا چې کله لین کې ودرېدې بیا هغې ویسه اوس پاسپورټونه را بهر کړې او را روانېږي چې به روانېږي بیا تربیه شروع کړه درې ځله یې ووایه بیا چې کله د جهاز غاړې ته ورسېدې او په وړو ورخېږي بیا تربیه تازه کړه بیا چې کله په خپل سیټ باندې کېناستې سیټ درته میلاو شه بیا دا مه چې دا سویم سیټ دی اول کې دی منځ کې دی اخر کې دی نه څه ووایه تربیه ووایه بیا جهاز چې روانېږي نیمه ګنټه لګي چې کله پوهېږي چې اوس جهاز انجن سټارټ شو او روانېږي بیا تربیه ووایه بیا په رنوې باندې روان شو بیا تربیه ووایه بیا چې په رنوې باندې روانېږي شپږ اتې منټه لګي چې پوهېږي چې اوس جهاز والوتلو بیا څه ووایه تربیه همدې طریقې سره د هغه وخته پورې چې تر څو پورې تربیه ختمه شوې نه دا تربیه به بار بار وایي نو که په دغه سفر کې دې لس ځله شل ځله ډېر ځله هم را تازه کړه ثواب به درته داسې میلاویږي لکه 24 ګنټې تا په تربیه کې تېرې کړي د عمرې تربیه شروع کېږي د احرام د تړلو نه او د عمرې د تلبیې د ختمېدو ټیم دی طواف شروع کول احرام دی وتړلو یا د پېښور نه یا د اسلام آباد نه یا د دوبۍ نه یا د ریاض نه یا د قطر نه هر ځای نه چې وتړلو خو چې کوم وخت نه د احرام وتړلو د هغه وخت تلبیه شروع شو او بیا به دا تلبیه ته وایي در هغه وخته پورې چې تر څو پورې ته د طواف په نیت باندې حجر اسود ته ورنږدې شي او د طواف د شروع کولو نیت کې د تلبیه به بنده کې د طواف په دوران کې بیا تلبیه نشته د طواف نه بعد تلبیه نشته د صفا او د مروه ترمنځ تلبیه نشته عام عادت د مسلمانانو او زمونږ د ملک د خلکو دا دی چې حرام تړو یا د پېښور نه او یا د اسلام آباد نه شروع کې چې کوم جهازونه دي او خاص کر سرکاري د هغې به ډایرکټ ځي مدینې منورې ته نو دغه حاجیان دی به د پېښور یا د اسلام آباد نه احرام نه تړي په خپلو جامو کې به مدینې منورې ته لاړ شي مدینه منوره کې به لسته ورځې تېرېږي او بیا د مدینې منورې نه چې کله مکې مکرمې ته راځي نو د هغه ځای نه به د عمرې احرام وتړلي همدغه طریقه یې ده چې کومه طریقه درته ما بیان کړه بعضې جهازونه داسې دي چې هغې سټې راځي د چا په دوبۍ کې د چا په قطر کې د چا په بحرین کې د چا په ریاض کې نو د کومو حاجیانو جهازونه سټې والا دي هغوی به هم د پېښور یا د اسلام آباد احرام نه تړي ټول ضروریات به په غټ بیګ کې واچوي او یو سپک بیګ به په لاس کې د ځان سره والي هغې کې به خپل احرام هوایي چپړې او هینډ بیګ او پټه دا به هغې کې واچوي بیا چې په کوم ځای کې سټې راله ریاض کې راله بحرین کې راله قطر کې راله دوبۍ کې راله
هغه ځای کې به بیا چې کوم وخت تاسو ته وینا وشي چې په فلاني ټیم باندې به جهاد اوچتېږي د هغې نه ګنټه نیمه ګنټه مخکې به احرامونه وتړئ او بیا په هغه ایرپورټونو کې صفا سوتره غسلخانې وي او د لامبلو هېڅ قسمه مسله به کې نه وي هماغسې کې به غسل هم وکړي صفایي به یې مخکې کړي احرام به وتړي د پېښور او د اسلام آباد نه چې کوم جهازونه ځي نو اکثر جهاز مخکې وروستو شي رالیټ شي نو یو خدای احتیاط پکار دی چې تر څو پورې د جهاز راتلل او د هغې تلل یقیني شوي نه وي د جهاز د عملې د طرفه د هغه وخته پورې به نیت نه کړي چې پته ولګي اعلان وشي به جهاز راغه او په فلاني ټیم به جهاز اوچتېږي او تاسو احرام وتړئ بیا نیت وکړه د هغې سره سره یا هم بعضې اوقاتو کې خاص کر نن سبا حالاتو کې جهاز رام شي پرانو یې هم ودرېږي بعضې اوقاتو کې انجن سټارټ هم شي او څه مسله راشي رکاوټ جوړ شي نو دا نور ټول کارونه جهاز ته د خطو نه مخکې وکړه او بیا چې کله په سیټ کېناستې او جهاز سټارټ شو یقین دی راغی چې بس اوس نورې قیسې ختمې شوې نو بیا په دې سیټ د پاسه په ناسته ناسته باندې اول نیت وکړه د عمرې او بیا ورپسې څه ووایه تلبیه پښتو کې مې درته وویل او که په عربي کې نیت کې نو بیا داسې ووایي اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني اللهم اے الله إني يقينا أريد العمرة نیت کوم د عمرې فیسرها نو د عمره آسانه کا لی ماتا وتقبلها او د عمره قبول کا منی زمان ارخا او که کم مسلمان مخی حجونه کړي او دغه د نفلی حجی او د بل مسلمان د طرفه یې کوي پلار مور بیبي خاون ورو خویندې نو بیا به داسې نیت تړي چې الله زه د فلاني د اړخه د عمرې د کولو نیت کوم ما ته آسانه کا او د هغه د اړخه قبوله کا داسې نیت به وکړي د هغه فلاني یا به پلار یاد کړي یا به مور یاده کړي یا به ورور یاد کړي او یا به د هغه کس نوم یاد کړي چې د شا د اړخه ته حج کول غواړي په دې لومړۍ عمره کې به د هغه نیت وکړي او بیا د حج په ایامو کې چې د حج احرام تړي بیا به د هغه نیت وکړي او په دې مزمز کې دا نورې چې کومې نفلي عمرې کې دا ستا خپلې عمرې دي دا بیا د خپل طرف نه کولی شي چې کله دې احرام مکمل که او تلبیه دی اوی نو اوس د دې احرام په وجه باندې څه پابندیانې شریعت مقرره کړي دي څه کارونه حرام کړي دي نو د هغې نه به ځان بچ کړې هغه کم کارونه دي غټ غټ چې کوم د محرم دپاره د احرام په حالت کې حرام دي دې ته د احرام ممنوعات وایي د احرام محظورات ورته وایي یعنې داسې کارونه چې د محرم دپاره د احرام په حالت کې منع کړي شوي دي نمبر 1 د لاسونو او د خپو نوکونه کټ کول دا حرام دي نمبر 2 د بدن د هر اندام ویخته خریل حرام دي
بریتی کسری کترخی. او نمبر 3 د احرام په حالت کې پټکی او یا ټوپۍ په سرول منري. او نمبر 4 د احرام په حالت کې هر هغه لباس چې کوم لباس د انسان د باډۍ په ساخت جوړي داسې لباس اچول حرام دي. قمیص دی او که پرتوګ دی که پتلون دی جایکټ دی که بنیان دی او که د پرتوګ د لاندې نیکر دی دا څیزونه منع دي. څو شو جي؟ څلور. او 5 نمبر د احرام په حالت کې عطر او خوشبو لګول حرام دي، منع دي. نه به په صادر باندې لګي او نه به په بدن باندې لګي نه به په ویښتو باندې لګي. ها د نیت د کولو نه وړاندې داسې خوشبو لګول چې د هغه خوشبو جسم نه او صرف رنګ وي هغه بوی وي داسې خوشبو لګول د نیت د تړلو وړاندې جایز دي بلکې مستحب دي. اوس هغه خوشبو چې ښکاري نه او په ګوتو او په لاس نه معلومیږي خو د براشي راخیږي بوی راخیږي د نیت نه وړاندې دې ولګوله او بیا دې نیت وتړلو او د نیت د تړلو نه وروستو هم ګنټه 2 ګنټو پورې نن سبا سپریګانې راوړي دي د هغې بوی ستا د بدن نه راوځي نو خیر دی د هغې پروا نشته. او نمبر 6 د احرام په حالت کې به داسې پیزار نه اچي چې په کم پیزار کې د خپې دا لوړه حصه لوړه ډوکې او یا یو اړخ ته بل اړخ ته چې کوم ګیټ کې دي دا ګیټ کې پټېږي د دې نه به ځان ساتي. د دې نه علاوه به نور بعضې کارونه دي چونکې د هغې موجوده زمانه کې ضرورت نه راځي نو ځکه یې علما ذکر کوي هغې کې یو دا دي چې ښکار به نه کې د احرام په حالت کې ښکار کول منع دي. بل د احرام په حالت کې به د حرم د ځمکې بوټي نه کټ کې خو د بوټو نه هغه بوټي مراد دي چې کم خودرو وي یعنی قدرتي طریقې سره د حرم په حدودو کې را پیدا شوي چې کوم انسانانو یا حکومتونو هلته کې کړلي هغه پکې نه دي. او موجوده زمانه کې په حرم کې چې څومره بوټي دي دا ټول حکومت کړلي دي خودرو نه دي د هغې نه که کومه پاڼه نیمه څوک راوشوږئ نو څه پروا په هغې کې نشته دی. او بله خبره چې د محرم دپاره د احرام په حالت کې حرام او منع ده نه هغه جنگ جګړه او ګناه او د ګناه خبرې دا شیونه خو هسې حرام دي. جنگ جګړې ګناه او د ګناه خبرې دا خو هسې حرامې دي خو د احرام په وجه باندې ګورې همدغه جګړه ده همدغه ګناه ده همدغه د ګناه خبرې دي او دو ملګري دي یو محرم دی او بل غیر محرم دی نو چې غیر محرم کوي د هغې ګناه کمه ده هم چې دغه څیزونه محرم کوي نو زیاته ده. او د دې دریو واړو خبرو پیښېدل زیات راځي قدم په قدم باندې د جګړې قدم په قدم باندې د ګناه او قدم په قدم باندې د ګناه د خبرو. همدغه وجه ده چې الله جل جلاله په قرآن کریم کې همدا 3 خبرې ذکر کړي دي. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج کم کسی په دغه میاشتو کې حج په ځان لازم کا فلا رفثا څخه خبرې به نه کوي ولا فسوق ګناه به نه کوي ولا جدال او نه به جګړه کوي
علما بیا په دې خبره باندې پوهیږي دا د علماو خبره ده الله په دې آیت کې داسې نه دی ویلي چې څخه خبرې مه کوئ ګناه مه کوئ او جګړه مه کوئ بلکې الله ویلي دي چې په حج کې څخه خبرې نشته ګناه پکې نشته او جګړه پکې نشته مطلب یې دا دی دا درې کارونه داسې دي چې په حج او په احرام کې د دې د سره گنجایش نشته دی د دې د سره څه نشته دی چې گنجایش نشته دی نفي ده نو دا د احرام هغه غټې غټې څه دي چې پابندیانې دي اوس همدغه طریقه د احرام د تړلو د نارینه‌و دپاره وه همدغه طریقه د احرام د تړلو دا د زنانو دپاره هم ده خو د زنانو یو څو مسلې جدا دي یو مسله ده چې د محرم دپاره د احرام په حالت کې مخصوص لباس شته د زنانو دپاره مخصوص لباس نشته کال 12 میاشتې کم لباس کې چې دی ګرځي دی کې به د احرام هم تړي دویمه ده چې زنانه اسکاف اچي تیاره میلاویږي زنانه کورو کې ځان له وګڼي نو د 99% زنانو دا سوچ دی دا فکر دی دا نظریه ده چې دا اسکاف دا زما احرام دی نو دا سوچ 100% غلط دی په دې اسکاف باندې با دا نیت نه کوي چې دا زما څه دی احرام دی دا احرام نه دی او نه د احرام سره اړوسه کار شته که یو زنانه دا اسکاف د سره وانه شي نو هم د هغې په حج او په عمره کې فرق نه راځي د دې اسکاف صرف یو مقصد دی بلکې دوه یو دا چې په دې اسکاف کې د دې هغه ویښته د خریدو نه څه شي بچي بس دا ویښته را ایسارول او بل دا چې په دې اسکاف کې لږ اسانتیا وي چې ته شلو پټوي نو شاته ځي بیا خوره شي بیا شاته ځي بیا خوره شي ویښته مو ورسره ورانېږي را ورانېږي او د اسکاف په یو ځای تړلي هم وي او دا اسکاف کلکي نو زنان ته پکې سهولت وي درېیمه ده چې دغه اسکاف که زنانه وتړي او پکې تنګه شي سای روبه شي او دا اسکاف یې لرې کې کوزې که او په جولې کې یې کېښوده او بیا یې د سره ونه تړلو نو هم احرام کې فرق نه راځي او که کلاو یې که ګنټه پسې بیا وتړلو نو هم صحیح ده څلورم ده یو زنانه د اسکاف په باره کې ډېره خطرناکه غلطي کوي او هغه ده چې د دوی دا خیال دی چې دا زما احرام دی او کلاول حرام دی نو چې کله دی نیت وکړي که او اسکاف وتړي او بیا کله دی اودس کوي د مانځه دپاره د هغه مسه د اسکاف د پاسه وکړي نو اسکاف د پاسه یې مسحه وکړله اودس یې ونه شه چې اودس یې ونه شه مونځ یې ونه شه او بیا په دغه اوداسي کې چې کله دی عمره کوي عمره یې ونه شو نو یا خو به دا اسکاف بلکل څه کوي چې کلاوی به او یا به هغه بټن ولا کولو کی او د هغې د لاندې به لاس وردن نه کي مسه به وکړي او شپږم ده چې کومه زنانه د حج او د عمرې احرام تړي او په دغه وخت کې دی د زنانو په بیمارۍ کې بیماره ده نو په بیماری کې به هم د احرام تړي بغیر د احرام نه به د مکې مکرمې ته نه ځي نیت به مو وکړي تلبیه به مو ووایي اذکار به هم کوي صرف هغه 2 رکعته مونځ به نه کوي او د قرآن تلاوت به نه کوي قرآن ته به لاس نه وړي
نور تمام اوراد اذکار دی کولی شي. او چې بیا کله دی مکی مکرمه ته لاړه او بیماری شروع ده عمره برکه خپل کمره کې به ایثاره 2 ورځې 3 ورځې 4 ورځې چې کله یې بیماری ختمه شو په ساده اوبو باندې به غسل وکړي او بیا کوم هغه جامې اچي او نور جامې اچي او بیا به لاړ شي یا د خاوند سره یا د ورور سره یا ځان یا د نورو زنانو سره. د دې ځای نه مکې مکرمې ته خو بغیر د خاوند نه او یا بغیر د محرم نه تللی منع دي، خو چې محرم او د خاوند سره زنانه مکې مکرمې ته لاړه بیلډینګ میلاو شوه بیا دغه زنانه که د خپل بیلډینګ نه حرم شریف ته ځان رسي راځي عمره ځان لګوي طواف ځان لګوي نو پابندي ورباندې نشته دي. او د احرام په حالت کې د نارینه دپاره حکم دا دی چې دی به سر هم کولو ساتي او مخ به هم کولو ساتي. د نارینه محرم دپاره د احرام په حالت کې سر پټولو حرام دي او مخ پټولو څه دي حرام دي. زنانه محرمه د هغې دپاره حکم دا دی چې د احرام په حالت کې به دې سر پټ ساتي، سر کولول حرام دي او مخ به دې کولو ساتي، مخ به نه پټوي. اوس په دې خبره ځان پوهېږي. یو طرف د مسله دا ده چې زنانه به په احرام کې مخ نه پټوي. اول اړخ د مسله دا ده چې څومره وس کېږي د زنانه نو دې به د خپلې پردې خیال هم ساتي. نو اوس دا دواړه خبرې به څنګه کېږي؟ نو مسله دا ده چې موجوده زمانه کې پخوا ساده دورو نو سرور لرګي به او د هغې به یو فریم جوړو او هغه به دې زنانو سر ته واچولو او دا مخکې 2 لرګي به داسې بهر راوتلي وو په هغې باندې به یې کپړه راخوره کړې وه. پخوا دا طریقه وه. اوس خو زمانه مخکې لاړه نو دا ټوپۍ جوړې شوي دي او د ټوپو د پاسه مخکې هغه چترۍ غوندې ده نو زنانه به دغه واچوي او مخکې چې کومه چترۍ د هغې د مخکې د به نرۍ غوندې کپړه وګنډي او دا به یې په سري. اوس چې دې ناسته ده ګوره ماته ګوره ناسته ده دا ټوپۍ په سر کړې ده او پرده به څه ده راځوړنده ده 2 ګوتې یا 4 ګوتې یا یو لیس د مخ نه څه دي مخ وړاندې ده چې دا پرده د مخ سره نه ده لګېدلې نو مخ نه دی پټ. د مخ د پټولو معنا دا ده چې دا کپړه به دې مخ باندې څه کوي راواچي او چې د دې پردې په وجه باندې د دې مخ نورو خلکو ته نه ښکاري نو پرده هم څه شوه امر راله. نو د دې کیب د وجې نه د زنانه پرده هم راله او د زنانه مخ هم د پټ کېدو نه څه شو چې بچ شو. اوس یو بوډۍ زنانه ده ساده زنانه ده او هغه وایي دا کیب زه نشم په سرولی څاډو بې را باندې راځي پکې را غورځېږم را پرېوځمه یا عامه زنانه د ځوانه د خونې دې په سر کړې نو د هغې دپاره حکم دا دی چې مخ دې کولوي او حتی الوسع به دې سفر کې دې کوشش دا کوي چې د پردو سړونه ځان یو طرف ته کوي. تاسو به وګورئ که ښه دې مخې ته به راشي بعضې زنانه سرزوري وي او لاپروا وي د هغې د سرو د خلکو مخکې اوړي راوړي او مخ به یې کولا وي نو خپله ځان پوهېدل پکار دي. په جهاز کې هم په حاجي کیم کې هم کوشش کوئ یو شرط ته کښېنه یو طرف ته کښېنه څومره چې ستا وس کېږي د خپل وسه پورې کوشش کوه چې سړو ته مخې ته نه کېږم. ټیک دغه اسکاف چې کومې زنانه تړي نو دې کې یو بله خطرناکه غلطي کوي او هغه غلطي دا ده چې ګوره دا تندې دا ټول په مخ کې راځي نو بعضې زنانه دا اسکاف دې ځای ته راورسي نو د سر څلورمه حصه یې څه کړي د مخ پټه کړه او د سر څلورمه حصه چې پټه کړه او 12 ګنټې ورباندې واوښتلې
ګناه یې وکړله او د مور باندې هم اوړي. نو په دې خبره هم زنانه پوهه کول پکار دي چې کوم ځای کې ویښته راټوکېدلي دي د دې ویښتو د ځای سره دغه اسکاف ساتي که راښکته کېږي په برکه یي او چې په برکه یي د ویښتو ته یې رارسوي. د احرام په حالت کې د زنانه لپاره هر قسمه کالي قطمې بنګړي امیل د هغې استعمال هم جایز دی. که د مخکې نه یې په لاسونو په خپو باندې نکریزې کړي هم جایز دي. او د احرام په حالت کې د زنانه لپاره هر قسمه بوټان او د جرابو استعمال هم څه دي جایز دی. احرام هم اچولی دی او لاره کې پلید شو چې کوم ځای پلید یې هغه ووینځه او که ډېر پلید شو دا احرام نه دی که او بیګ نه بل احرام رو بس هغه وتړه. ګرمي دې شوې ده او د جدي په ایرپورټ کې غسل خانې ته ننوتلې ټول دواړه څادرونه یې لرې کړه او ځان یې بالکل بربنډ کړه او بمبه دې په ځان راخوشې کړه او په ساده اوبو باندې دې غسل وکړلو او بیا دې دوباره احرام وتړلو نو هم څه ګناه پکې نشته. نو الله پاک دې په دې خبرو باندې ماته او تاسو ټولو ته د پوهې او د عمل توفیق را نصیب کړي. د حرام غټې غټې مسلې وشوې اوس به سبا انشاءالله که خیري د طواف او د سعی مسلې کوو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.